डिपार्टमेंट चाहे 10 लोगों को आपके सर पे बिठाए, ये आपकी जेब से जाता है या आप पीटीसी से इनको तनख्वाह देते हो कि मैडम हमारे पास नहीं है। हम हायर को भेज देते हैं, वो कुछ नहीं कहते, हालांकि उनके पास सीट नहीं होती और सैंक्शन पोस्ट नहीं होती। हम कहते हैं ये हमारा मसला है, तनख्वाह उनको हम कहाँ से दे रहे हैं। काम करे तो एक क्लास 4 काम कर रहा है तो दूसरे क्लास 4 को क्यों हम चार्ज दें? ये आपका मसला नहीं है कि आप दूसरे क्लास 4 को चार्ज देते हो कि चौथे क्लास 4 को चार्ज देते हो। बस आप लोगों के पास زیم فرحت شاه ګرانو کتونکو نوخار پرستپ کې موجود یو د محکمه تعلیم حواله سره خبره راغله. موږ چې په دې باندې قوم سره خبره وکړو. تعلیم زمونږ د ملک د لپاره ډېر لوی اهمیت حامل دی، خو زمونږ په ضلع کې د نوخار کې په تعلیم باندې داسې وینه لګېدلې دي چې سکولونه هغه بېچته پراته دي، چاته لس استادان دي او چاته سلسل استادان. او ځکه ووایم نو د اسپو هغه استبلې لا د ځناورو هغه غوجلې چې ورته پښتو کې وایي هغه د سکولونو نه جوړ شوي. نو زړه مو د وینو په اوښکو جاړي چې فریاد وکړو، نو چاته یې وکړو، خو زه د نوخار ته فریاد کوم دي. نوخار به راویښېږي او نوخار به د خپل تعلیم او سکول تپوس کوي. او دا ولې وایو؟ مونږ تاسو ته ثبوت ښیو. کوم ځای کې چې ستا ضلعي افسر هغه یو سکول ته د یو کلاس 4 ملازم په ځای بوګس 4 کلاس 4 ملازمین لیږي چې د هغه وزارت خزانه سره ریکارډ نی، خزانې سره ریکارډ نی، ډسټرکټ سره ریکارډ نی، یو عام سیاسي سفارش باندې فراډ کلاس 4 هغه برتی کېږي او هغه فراډ کلاس 4 بیا هغه نه رستو افسر جوړیږي او دا ټول قوم سره مذاق او سنگینه دوکه کیږي. زه به دا ووایم چې کلاس 4 هغه افسر ته هغه ته ترقي ورکول او بیا هغه په بل پوسټ باندې بغیر څه سینکشن منظورۍ، نو دا صرف د محکمه تعلیم خبره نه ده، دا زما په دې هره محکمه کې په جیلي طریقې باندې کلاس 4 برتی شوي دی. او دا کلاس 4 نه بیا ستا په ایډمنسټریشن سیټونو کې ډېر غټ سیټونو باندې خلک ناست دي. مونږ به وخت راتلو باندې تاسو ته ښیو، مونږ ته چې څومره تفصیلات راځي تاسو سره یې شیر کوو. فرحت شاه صاحب د محکمه تعلیم څه حواله ده؟ خبر هم ډېرې وکړې او ریخېږي نه، خو ځان لا بیا ریخ کې انشاءالله دا خلک به ریخېږي انشاءالله. ویخي ما نن زاخیل کتلی دي، ما نن زاخیل ته ورېږه یو خبر. زه نن جي ما به وی چې دا چغه وو خلک نه مني او خلک ولې نه دغه کوي، خلک ویښ دي. زه نن زاخیلو ته تللی یم او زاخیلو خلکو د خپلو ټویلونو باره کې اواز اوچتول شروع. دا تعلیم هغه تعلیم خبره کوو او جي تعلیم خبره کوو. شکریا دلته په نوخار کې بیا یو پیروی هم نیبزده خاتون ناسته ده او په هغې باندې چې د چا لاس دی، نو دا چا چې دا ټیوبویل زر لګولي دی او دا چا چې دا کیسه خرابه کړې ده همدغه کس دغه سیاسي سړي هم په دې باندې هم لاس دی. داسې کار یې کړی چې دا اډر به دا وي چې تاسو ته ښکارم شي. په دی کلاس 4 برتی کړی دی 3 میاشتې مخکې او بیا دغه کلاس 4 چې کوم دی هغې کلر ته کنورټ کړو او بیا یې دلته خو یې نه شو پرېښودی، نو مردان ته یې دغه دپاره NOC ریکویسټ وکړو چې NOC راکړي چې دا موږ تاسو له درکړو. نو چې دا مردان ته تللی، نو مردان کې به هلته کې به پاتې وو، بس کیسه به ختمه وه. نو دې په دغه کلر ته چې کله اړوو نو سینیارټي لیسټ کې نور غریبانان خلک هم شته، خو د هغې پیسو وس نه کېږي. په سینیارټي لیسټ کې په ویټنګ لیسټ کې پراته دي چې زموږ پروموشن به کېږي او د دې کلاس 4 نه به موږ دغې ته وړو. دغه کوالیفاید خلک دي، خو د هغې ټیم ضایع کېدو نو د هغې کلاس 4 واخیستو، بیا به ورو په ترقۍ تله. نو دروشوار چې کوم دا هغې دا کیسه کړې ده او بیا هغې یو وایس کال دی، وایس چې دی هغه هم تاسو ته زه شیر کوم. صدر صاحب دا به واورو چې دې کې دا څه وایي چې 10,000 کسان زه کوم 1000 کسان کوم. نوخار دی واوري دا لګي، دا ستاسو د هرې محکمې عکاسین ده او دا زموږ سیاست. مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے رسالپور آپ کی ہیڈس پر کہ یہ ڈپارٹمنٹ چاہے 10 لوگوں کو آپ کے سر پہ بٹھائے، یہ آپ کی جیب سے جاتا ہے یا آپ PTC سے ان کو تنخواہ دیتے ہو کہ میڈم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ہائر کو بھیج دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، حالانکہ ان کے پاس سیٹ نہیں ہوتی اور سینکشن پوسٹ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، تنخواہ ان کو ہم کہاں سے دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ میں اس ڈسٹرکٹ میں یہ سن رہی ہوں کہ جی ایک بندہ کام کر رہا ہے تو دوسرا کیسے کام کرے. تو ایک کلاس 4 کام کر رہا ہے تو دوسرے کلاس 4 کو کیوں ہم چارج دیں. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کلاس 4 کو چارج دیتے ہو
के चौथे क्लास 4 को चार्ज देते हो। बच्चा आप लोगों के पास जब हाई एप्स का ऑर्डर आ जाता है आपने वो पे करके उसको चार्ज देना होता है। इसके बाद कोई भी हेड जो है इस किस्म की मुझे शिकायत ना आए। 10 लोग भी हम भेजेंगे ना तो आप लोगों ने एकमोडेट करने, ये हमारा काम है, उनकी तनख्वाह या एसडीओ का काम है। एसडीओ ने अभी तक एक दफा भी शिकायत नहीं की। जाए नसीम से कहें कि मैं वो शिकायत करे, क्योंकि उसको पता है ना कि क्या सूरत हाल है। ये आप लोग मुझे अजीब से लग रहे हो, आप अपने रवैयों को सही करें जी। بیا ورسه صدر سے بله مسله دا دلته کې پکې وایي بل ورته وایي چې زما کس برتي که نه وي عیسی خټک صاحب عیسی خټک خفه کېږي. سر تاسو هم دې یو کس کړی و که نه، یو ماشوم باندې پرې کړی و، بس بیا به کور ته هغه دې کلک شوی و. سر چې د مشتاق د دوه روالونه کول په ډاک بیسد کې او د هغې د درې کولو په خودریزو کې، نو په دې باندې اسحاق نه خفه کېدو. عیسی خټک دی دا چې خفه کېږي نو دلته کې به خاورې ترقي راشي. دا د ګرانو کتونکو دا د ټولو نه غټ بریکینګ نیوز دی چې ستاسو هغه محکمه چې هغې باندې زمونږ په دې معاشره کې چې مونږ په غربت کې زمونږ د خلق خپله خوله وینه تویی پیسې ګټي او ماشوم باندې بیا تعلیم کوي او تعلیمونو له بار ملکونو ته ملیږي، نو چې هغه محکمې له حکومت اربونه روپۍ راځي او هغه اربونه روپۍ بیا په داسې طریقو لګي چې بلا ضرورت بوګس اډرونو باندې بغیر منظورو بغیر سینکشنه بغیر ریکارډه ستا په سکول کې جو استاد برتی کیږي، ستا په سکول کې کلاس 4 برتی کیږي، پی ان برتی کیږي او هغه ته 10 کاله پس پته لګي چې زما ریکارډ نو کولیام وایي چې زه په یو سکول ته 10 کسان درلېږم او که زه تاسو یخدئ تنخواه وایي حکومت ورکوي. تنخواه حکومت ورکوي، حکومت د کوم ځای نه ورکوي؟ د نوښار عوام په هسپتال کې به دوايي نه میلاویږي، دغه ځای نه به ورکوي که نه؟ دا قشی دی جي، دا غشی دی. دا مونږ چې وایو چې هسپتال مو روان شو، ټویل مو تباه شو، دا تباه شو، نو هغه پیسې دلته بوګس فراډ کلاس 4 ملازمین، فراډ د نور سرکاري ملازمین چې برتی کیږي. چې دې ټایم کې زه نوښار سره جي یو خبره شیر کوم. فرحت شاه صاحب ما دلته کې زمونږ ډېره لویه تجربه وشوه، یو د کلاس 4 په ذریعه او د نورو ادارو کې په ټیمیز کې ایجوکیشن کې اګریکلچر کې بوګس برتیانې کېږي. بالکل. او هغه بوګس برتیانې دغه دی واضح شوي. اوس هم دې ټایم کې په دې سکولونو کې د دنیا استادان اشته، هغه سره سرویس بک بني اشته بغیر سینکشن منظوري نه ده شوي او اډرونه یې وله ورکړي دي. صرف اډرونه، نو زه نوښار ته وایم چې صرف اډرونه مالی ځان له خپل چې تر کومې پورې سینکشن پوسټ باندې ستا اډر نه شوی. بله یو خبره اخیره کې زه وایم دا د نوښار سره هم ظلم دی، دا د دې محکمه تعلیم دې پورې خندا ده، کنزل دي او د دې ټوکې او فراډ او مسخرې کول دي او د دې ټولو نوښار د نوښاریانو د هغې تعلیم باندې او محکمه تعلیم باندې ایټم بم دی. جی بله خبره دا کوم چې ډیپټي کمشنر نوښار زمونږ د ټیکس په پیسو باندې چې کوم دی هغې نه تنخواه اخلي، دوی ته درخواست ریکویسټ کوو چې دغه شان کرپټ خلکو د دغه شان کرپټ افسرانو خلاف تاسو کاروایي کوي او کاروایي وکړئ او انکوایري جوړه کړئ. په دې کې تاسو صرف په دفترو کې مه کښېنئ، دا د عوام پیسې دي. د دې نه غټ ثبوت نشته چې دومره بیډ ګورننس خو زه چې چاته وایم صدر صاحب چې تاسو د خلاف کاروایي وکړئ نو هغه په خپل دفتر کې نه د دې نه برم خلک نه دي هغه بیا ښکاره کوو. ډیپټي کمشنر د دې خلاف به کاروایي کېږي انشاءالله. الله دې وکړي د 15 لک عوام خلک. زه دا خبره کوم چې 25 لاک خلک دي، 25 لاک 25 لاک خلکو ته تر اوسه پورې دا پته نه وه چې زما د محکمه تعلیم سره کوم کلوار دی، زما د ټویل سره څه کېږي. زه وایم جي دا دومره لویه ټوکه او مسخره ده او فراډ دی، په دې کې کاروایانې اوس نه کېږي او د دې خلاف په نظر راتلو والا او اطمینان بخش انکوایریانې او کاروایانې او دا چې کومه غیر ضروري او فراډ برتیانې دا کینسل شوي ني، نو راتلونکي وخت هم ستاسو بچي به هغې باندې د لږو د هغې د چولو بندولو هغې نه نوړی راښکلو دا انتظامات دي او دا هسپتالونه به چرم رڼا نه شي. تاسو خبره کوئ چې دا بچي تعلیمونو کې غور شي
د نوخار عوام ته دا درخواست دی که تاسو ووټ خپل سیاسي سړي دغه تاسو په هر چا له ورکوئ او په دې نیت ورکوئ چې ما د کلاس 4 نوکري راکړي او دا نوکري د بل حق والوي نو دا چیز زما په خدانو کې د داوی مجیده هغې په بنیاد باندې نن ستا په نوخار اسپتال کې تیاره ده بالکل ستا په قاضي اسپتال کې تیاره ده ستا په بو اسپتال کې تیاره ده او ستا څومره RC چې دي بند دي او دې سره سره دي زه به ووایم ستا د نورو محکمو هغې تباه و برباد دي ټویلونه مو تباه دي او تلو کې ګرانو